د انسانیت د خدمت دغه سفر چې د نن نسو کاله وړاندې شروع شوی او نن الخدمت فاونډیشن د ملک د نورو برخو په رنګ په ضلع بونیر کې هم د قدرتي آفاتو د مخنیوي، د صحت، تعلیم، د یتیمانانو پرورش او د پاکو اوبو رسایي بشمول یو شمیر سماجی خدمات کوي. په ضلع بونیر کې د سیلاب، زلزلې او نورو قدرتي آفاتو په وخت الخدمت فاونډیشن د سپیاول کردار ادا کړي. د الخدمت ریسکیو ټیمانو خپل ژوند په خطر کې اچولې، خو ولې د نورو ژوند بچ کړي. متاثر خلکو ته خوراک، پاکي اوبو او د اوسېدو لپاره خیمې ورکړي. الخدمت هسپتال بونیر. په الخدمت هسپتال بونیر کې په زرګونو خلکو ته معیاري طبي سہولیات ورکول کیږي. د بلډ بانک، امبولانس، جدید لیبارټري، ایکس رے او د NICU یونټ د سہولت نه علاوه د مور او د بچی د علاج لپاره ګاینکالوجست او نور هم ماهر او قابلان ډاکټران هر وخت ستاسو د خدمت لپاره موجود وي. د سکلو د پاره پاکي او صفا اوبه د ژوند بنیادی ضرورت دی، ولې بیا هم د بونیر زیاتره علاقې د دې سہولت نه محروم دي. الخدمت فاونډیشن خلکو ته پاکي صفا اوبه رسول اساني کړي، چې نه یوازې په مردان روډ سواړی کې یو لوی واټر فلټریشن پلانټ نصب کړي، بلکې په مختلفو کلیو او بازارونو کې واټر هند پمپ، سبمرسیبل موټرز او ګریویټي سیستم هم کړي. الخدمت آغوش سنټر تعلیم رڼا ده او په ژوند کې د ترقۍ لاره ده. الخدمت فاونډیشن د یتیمانانو ماشومانو د زده کړې او پرورش لپاره په تور ورسک کې د آغوش سنټر په نوم یو لویه اداره جوړه کړې، چې نه یوازې د یتیمانانو زده کړې او پرورش پکې کیږي، بلکې هغوی ته رهایش، خوراک او د لوبو مواقع هم ورکول کیږي. الخدمت فاونډیشن غواړي چې د یتیمانانو ماشومانو ته د محفوظ او روښانه مستقبل لاره جوړه کړي. بنو قابل IT پروګرام. ځوانان د ملک لویه سرمایه ده. د امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن د ویژن مطابق د امیر جماعت اسلامی بونیر انجینیر ناصر علي په کوششونو د بنو قابل IT پروګرام مرکزونه جوړ شوي، چې پکې بیروزګاره ځوانانو ته د پری IT پروګرامونو په ذریعہ د جدید ټیکنالوژي تعلیم ورکولی شي، د پاره د دې چې د ځوانان د جدید ټیکنالوژي سره بلد شي او د خپل کور او کډي د پاره د ګټي کولو جوګ شي. رمضان او عید پیکیجز. د روزي او اخترونو په موقع هم الخدمت فاونډیشن د بیوسه او مظلوم خلکو आवाज جوړ شوی او د رمضان او عید پیکیجز په نومي د بیوسه خلکو سره مرسته کړي. د دې نه علاوه د یخنۍ په موسم کې ګرمي کپڑے، صادري او بسترې هم الخدمت فاونډیشن بیوسه خلکو ته ورکړي. دا خرڅه ممکن دي صرف او صرف ستاسو په مالی مرسته او تعاون سره. راځئ خپل زکات، خیرات او صدقات الخدمت فاونډیشن لره ورکړئ او د دردمندو انسانانو د خدمت دغه کار نور هم مخ په وړاندې بوځئ.